چې کوم اصل موضوع د مونږ ترجمه مونږ شروع کړې ده نو تاسو ته ما ویل چې پای کې مونږ درود شریف ته را رسېدلي یو او د درود شریف فضایل تاسو ته ما بیان کړ چې انسان دا وایي نو الله تعالی په عملنامه کې لس نیکۍ لیکي او لس ګناهونه د عملنامې نه الله تعالی دا ورانوي او لس درجې الله تعالی د ده اوچتوي او دا درود په هغه دریو سوالاتو کې هم چې جبریل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغه د جمعې په ورځ هغه منبر ته خطو او په دریو خبرو باندې هغه امین ویلو نو یو پکې دا زما مقصد پکې دا دی چې جبریل علیه السلام ورته ویل چې کله ستا نوم ذکر شو په دې باندې څوک درود ونه وایي صلی الله علیه وسلم ونه وایي نو د دې سړي دپاره هلاکت دی نو هغه پې امین ویلی نو چې جبریل یو خبرو کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم پې امین وایي نو دا به څومره قبلېدو ته نږدې چې یو د الله تعالی مقربه فرشته ده او بل د الله تعالی د ټولو انبیاو سردار جناب محمد رسول الله پې امین وایي نو دا به قبلېدو ته څومره نږدې او په حدیث کې راځي وایي په دې انسانانو کې بخیلترین انسان هغه دی چې دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ذکر شي او دی په هغه باندې درودونه وایي دا بخیلترین انسان دی په انسانانو کې او بیا بله خبره مونږ دا زده کړه چې د مونځ ترجمه مونږ را رسولې د درود شریف ته نن به د درود شریف معنا زده کوو انشاءالله خو چې کوم مونږ په مانځه کې وایو نو هغې ته درود ابراهیمي وایي او مونږ به د هغې معنا زده کوو چې کوم مونږ په مانځه کې وایو نو اللهم صلی ای زما پروردگاره صلی ته درود ولیږه علی محمدin په محمد صلی الله علیه وسلم باندې وعلى آل محمد او د هغه په اهل و عیال باندې او بیا په دې اهل کې مختصر خبره دا ده چې د یو د آل نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي خو د هغه نوسي او د هغه چې څومره د خاندان خلکو دا ټول مراد دي او په یو روایت کې راځي چې کل تقی نقین په هو اهلی هر یو نیک هر یو د الله نه یریدونکی متقی انسان او هر یو د ګناه نه ځان بچ کوونکی دا پیغمبر علیه السلام دا زما اهل دی نو یعنی دا دعا دا درود په هغه خلکو باندې هم چې هغه ځان د ګناهونو نه بچ کوي او د الله تعالی نه یریږي او د الله تعالی یریدونکی بنده دی نو اللهم صلی ای زما پروردګاره درود لیږه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او د هغه په اهل و عیال باندې او د هغه په نیکانو بندګانو باندې کما صلیت لکه څرنګه چې تا درود لیږلی علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې وعلى آل ابراهیم او د رسول د ابراهیم علیه السلام په آل باندې او انک حمید مجید یقینا ستایلی شوی ته د صفتونو خاونې او مجید ته بزرګواري د بزرګۍ لایق هم ته او بیا هم دغه شانتې مونږ وایو اللهم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید دا یو شو او بیا مونږ وایو اللهم بارک یا الله برکتونه نازل که علی محمد پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وعلى آل محمد او داغه په اهل و عیال باندې او داغه په نیکانو بندګانو باندې کما بارکت لکه څرنګه چې تا برکت نازل کړو علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې وعلى آل ابراهیم او د ابراهیم علیه السلام په آل او داغه په نیکانو بندګانو باندې او بیا انک حمید مجید یقینا هم تستایلی شوی هم ته د بزرګۍ لایقي دا د درود شریف دا معنا دا مونږ او تاسو ته پاتې شوې وه او د دې ځای پورې مونږ د مونځ معنا زده کړه اوس که کومو ملګرو دا معنا زده کړې ده نو هغوی خو یو ډېر خیري کثیر په خپله جولۍ کې اچولی دی او که د چا نه دا معنا پاتې شوې ده نو که تاسو په هر جومات کې تاسو مونځ کوئ نو دا د مولیانو ته معلومه ده دا ترجمه دا ترې زده کوئ ستاسو د دې مونځونو دا حالت به بدل شي ستاسو د دې مونځونو دا کیفیت به بدل شي بیا به تاسو داسې ټونګې نه وخی بیا به تاسو مونځ ښایسته ښایسته کوئ ځکه چې دا مونځ مونږ وایو که نه دا خوږې خوږې خبرې دي
دا ډېرې معنخیزې خبرې دي، دا ډېرې د خیر او برکت نه ډکې خبرې دي چې کله ما ته دا زده دي په خولې وایو او د دې معنا ما ته زده کړه نو بیا به زما استاد مونځونه ډېر خواږه شي، ډېر به مزیدار شي او بیا به زما استاد مونځ دا کار هم کوي چې د ګناهونو نه به م رامنې کوي که نه، ځکه چې قرآن کې تاسو ته ویل الله تعالی وایي چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، دا مونځ چې کوم دی دا انسان د بېحیایۍ د کارونو د ګناه د کارونو نه بندوي. نو انشاءالله د مانځه ترجمه به زده کوو که نه، ټیم زموږ سر ته رسېدلی، په اخلاص باندې دعا وکوئ چې دا د کوم مونځ ترجمه مونږ شروع کړی دی چې الله تعالی مونږ ته دا زده کړي او په دې باندې مونږ له الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي. دا کومې وعدې چې مونږ د الله تعالی سره کړي دي یا یې کوو، د دې نه وروسته کوم مونځونه کوو، دا کومې وعدې مونږ د الله تعالی سره کوو چې الله تعالی مونږ له توفیق راکړي چې دا وعدې ټولې پوره کړو، سر ته یې ورسوو. کومې مطالبې د الله تعالی نه مونږ کوو، الله تعالی دې دا مطالبې زمونږ پوره کړي. دا کوم سوالونه زاریګانې منتونه چې مونږ الله تعالی ته کوو، الله تعالی دې زمونږ دا سوالونه قبول کړي. زمونږ او ستاسو په کورونو کې څومره کشران دي زمونږ او ستاسو، الله تعالی دې دا نیکان صالحان کړي. څومره زمونږ او ستاسو مشران دي، الله تعالی دې په صراط مستقیم د اسلام باندې مضبوط او محکم کړي. څومره زمونږ او ستاسو په کورونو کې بیماران دي، الله تعالی دې صحت کامله عاجله ورکړي. څومره زمونږ او ستاسو مردگان دي په دې دیرو کې پراته دي، ځای په ځای قبرونه دي، الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.